اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل باب شروع الحمدلله. باب تحریم النیاحة علی المیت. پمړی ویر کول حرام دي. پمړی باندې ویر کول حرام دي. ولتم الخد، مخ وهل حرام دي. ویر کول حرام دي پمړی، مخ په وهل حرام دي. وشق الجیب او گریوان شلول حرام دي پمړی باندې. ونتف الشعر وحلقه او ویخته شکول حرام دي پمړی باندې. ویر کول حرام دي، مخ وال حرام دي، گریوان شلول حرام دي، سر شکول حرام دي. والدعاء بالویل والثبور او د هلاکت او د تباهی بد دعا او خیری کول حرام دي. 1450 نمبر حدیث شریف دی. 1657 نمبر 1657 نمبر. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت تے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے، اللہ پاک دے راضی شي. اللہ پاک دے د خپل ځان ناراضي کی. اللہ پاک دے زما استا او د ټول امت د طرف نه بهترین بدلی ورکی. قال حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایلی دي، قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي، المیت يعذب في قبره بما نیح علیہ. مړی ته په قبر کې عذاب ورکول کیږي چې کله په د باندې ویر کیږي. ویر مړی ته په قبر کې عذاب ورکول کیږي چې کله د په مرګ باندې ویر وشي، ویر کیږي. د ویر د وجنه دغه مړی ته عذاب په قبر کې ورکول کیږي. وفي روایت او بل یو روایت کې راغلی دی، مانیح علیہ، تر سوچ په د باندې ویر کیږي تر هغه وخت پورې دی مړی ته عذاب ورکول کیږي. نو تاسو وایي چې دا ور باندې د ویر جړه کوي، دا دی مړی سره ښه کوي که بد کوي؟ د خیر خوا دی که بد خوا دی؟ د دوست دی که د دشمن دی؟ د سخت دشمن دی. او دا ویر پې پردي کوي که خپل پې کوي؟ همدا اړې خوږ شي، خو دین زده کړی نه، ته زړه خوږېږي بس چې دې سره خېټه هم خوږ شي نو کار بس هم شي. زړه خوږېدل خو یوازې دی، ځان به پوهېږي په خبره باندې. په مړي باندې ویر حرام دی، او تر څو پورې چې په مړي باندې ویر کېږي دې مړي ته څه ملاوي؟ عذاب ملاوي. نو دا خړه خوږېدل دي چې دی هغه له عذاب ورکوي، دا خړه خوږېدل دی. ته اوس دلته سوال دی، قرآن شریف کې راغلی دي. کوم ځای کې راغلی دي؟ قرآن شریف کې لا تزر وازرة وزر اخرى ټکی راغلی، لا تزر وازرة وزر اخرى. دا معنا دا ده، وایي هیڅ کس به د بل ګناه په سر نه اوچتوي. هر سړی به د خپلې ګناه وبال او پنډ په سر وي. نو سوال دا دی، جاړي ژوند دی او سزا چاته ملاویږي، نو د مړي خوار څه قصور دی؟ په سوال پوه شو؟ قرآن شریف کې راغلی دي چې چا ګناه کړي هغه ته به سزا ملاویږي، بې ګناه ته به د ګناهګار د ګناه سزا نه ملاویږي. ګناه د ژوندی کوي چې ویر کوي، ولې کوي؟ او سزا چاته ملاو شوه؟ مړي ته. دا ولې؟ حضرات محدثینو د دې یو څو جوابونه کړي دي. پهله جواب امام بخاری رحمه الله کړی دی. چا کړی دی؟ امام بخاری رحمه الله. وی دا حدیث د هغه کس باره کې دی چې د مرګ وخت کې د خپل کور خلک د ویر نه منع کړي نه. د مرګ وخت کې خپل د کور افراد، د کور زنانه چې د ته پته وه چې د دې به راباندې زړه خوږېږي، دي به بیا ویر کوي، هغې یې منع کړي نو. ځکه قرآن شریف کې راغلی دي، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ایمان والاو ځان مو ساتئ د جهنم د اور نه، خپل بال بچه مو ساتئ. او دغه شان حدیث شریف کې راغلی دی، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته،
وورئ تاسو کې هر کس ذمہ دار دی او دنه به د خپل رعایه په باره کې تپوس کیږي. نو دا کوتاهي نه شوې ده. زه به لږه دا خبره نورم واضحه کړم. دا د امام بخاري رحمه الله والا چې انسان ته دا پته وي چې زما په چم ګاونډ کې، زما په معاشره کې، زما په خاندان کې، زما په کور کې په مړي باندې ویر شته او ویر دا ښځې کوي. زمونږ قام، قبیله، مالت، کور، خاندان کې دا شته که نشته؟ سم په اعلی پیمانه دي. واده کې هم ښې د څادر نخ پې وباسي او مړي کې هم. او اوس خو لږه پیشن هم شو د جړا، لږه شو شام پکې راله. بیا وی هغه مشرې لوري پې ځان وجلو، ډاکې ډاکې ځان راویشتو، آکش راړو جړل نه. نو چې داسې ماحول وي، تاسو ته ښه پته ده چې زمونږ په خاندان کې، زمونږ په کور کې دا زنانه خوارانې په د دین په مسله نه دي پوهېږي. دا زنانه ګورې دین نه دي خبر. ښه موږ او تاسو یې خبرو نه چې کوم ځای کې په دین باندې سړی خبرېږي هغه ځای ته ځي نه، نو څنګه به خبر شي؟ دا نارینه خو چې دي کله یو ځای کې بیان، کله د جمعې بیان، کله درس کې، کله بل ځای کې خبره ووري. د خبرې مطلب دا دی چې ما ته ښه پته ده چې زما په خونه خاندان کې په مړي باندې ویر کېږي. نو اوس د مرګ خو پته نه لګي چې زه به بیا ورې ګزن قدت مې شروع شي، هغه ټایم کې به منې کم. بیا اوس فرض دی، اوس په ژوند باندې چې د کور ما ته ښه پته ده چې دا زنانه د دې به په ما باندې زړه خوږېږي، د دې نارینهو به په ما زړه خوږېږي او دوی به بیا د اواز والا جړا کوي. جړا په درې قسمه ده. یو د سترګو جړا ده، دا جایز ده. د سترګو جړا دې ته وایي چې زړه خوږ شو، نرم شو او سترګو اوښکې تویېږي، دا جایز ده. دا نبی علیه السلام هم دا زړه په مړي باندې خوږ شوی دی. نو هسې یې غېږ کې راوچت کړی و د لور زوی. مشرې لور ورپسې سوال جواب وکړو، وایي اباجان وایي مونږ کره لږ راشه، دا ماشوم مې ښه نه دی. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سوال جواب ورواستلو چې لورې فارغه نه یم. بیا ورپسې هغې سوال جواب وکړو چې بابا جان ستا دې په خدای قسم چې راشه. لور ونه اوس داسې ویلی شي پیغمبر علیه السلام ته. د لور خو محبت دی او ناز دی. نبی علیه صلات وسلام بس اوزګار خو نو تشریف یې راوړو چې ویې کته ماشوم زنکدن و، راوچتې کړو داسې او دې زنکدن کې خو بیا دا ګل ماشوم نورم او بیا څوک د چا په غېږ کې دی، د چا په زړه کې چې ترس دی، د هغې د سردار چې د چا په زړه کې د ټولې دنیا درد او غم دی. چې ویې کته ورته نو سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شو. صحابو عرض وکړو چې جي مونږ د جړا نه منع کوئ او په خپله وایي زه تاسو د زبان د جړا نه او د لاس د جړا نه منع کوم. درې قسمه جړا ده. یو د سترګو ده، دا جایز ده. یو د ژبې جړا ده، د ژبې جړا پېژنئ؟ یو د ژبې جړا ده. یو د لاس جړا ده. د لاس جړا پېژنئ؟ د لاس جړا ګریوان شلوي، ځان وهي، مخ ټسوي، پتون ټسوي، سر شوکوي. د لاس جړا حرامه ده او د زبان جړا حرامه ده. او د سترګو جړا څه ده؟ جایز ده. نو چې راته ښه پته ده چې په داسې ماحول کې اوسېږم چې زنانه خو هسې همدغسې حال دی، نو هغې ته به زه په ژوند مرګ هم شته که خرڅ کړی هم دی. چې څوک مرګ مني داسې چې دا څنګه زه ورته یم مونږ خرڅ کړی دی په چا ښه چې مرګ شته دی. دا وصیت به کوم. که څوک لیکل کولی شي ډایرۍ کې به لیکلو کي، که نه نو د خپل کور چې څومره لوڼه خویندې مې دي دا به راجمع کړم چې ګورې مرګ شته دی. که مړ شو ما په ما باندې به ویر نه کوئ، چې بیا ویر کوي که نه بیا به سزا دي ته میلاویږي مړي ته نه. نو دغه د عاجزۍ ورځ هم په سر پرته ده که نه ده پرته چې په کټ کې ورته زه پروت یم او دوی مخونه وهي. ځینې راشي مونږ ته وایي استاد جي وایي دې مړي له دوباره غسل ورکړو. ولې؟ وایي ښځو پې وجړل اوښکې پې تویېږي. ده ته هم خشنه چوکه نیول پکار دی او دغه ښځو ته هم، خو دا ټایم د دې نه دی. نو اوسه ځای نه دي پویول پکار دي، اوسه ځای په خو کورونو کې. او دویمه جواب علامه نووي رحمت الله علیه بیان کړی دی، یحیی النووي رحمه الله. هغې فرمایي وي د دې نه هغه کس مراد دی چې هغه باقاعده وصیت کړی چې مړی په جړا ښه ښکاري او په ما به ښه درانه درانه جاړئ. داسې د خدای قمه قلم شته. د دین نه د حدیث نه ځان نه خبر کړی. لور ته وایي ګورې ته په ما څه کېږي جاړې به، زوی ته وایي ګورې په ما به کوکارې وهي جاړې به. وصیت یې کړی باقاعده. نو په ده چې د اواز جړا کېږي که نه دې مړي ته سزا میلاویږي. سزا سي نو ملایکو د اوسپنې په شان اوږده اوږده نوکونه وي، خو چې دا څوک ورباندې چغه ووایي جاړي نو هغې وله په دې تشي کې دا نوکه ورومنډي ویې چوښئ. ورکه جواب که نه. نو چې چا وصیت کړی، دا زمونږ ډېر کم عقل داسې شته د خدای کم عقل. هغې دا وصیت کړي زما به قبر پوخ کړي، په ما به ښه ډېر وجاړئ، په ما به درنه څېره واچئ، او زما به ګورې دروند څښاک کې او غټه دایره به مې کوې، او زما به ګورې لیټۍ پخې، ماښامۍ به پخې، شرنګړی به پخې، ما پسې به جمعې کې، ما پسې به څلوېښتۍ او کلونه کې، او ما پسې به درانه خیراتونه کې. دا یو خبره هم د منلو نه ده. ګورې دا نشته. صحابي رالو نبي علیه صلات وسلام ته عرض کوي مور مې وفات شوې ده ورپسې خیرات کوم. نبی علیه السلام وفرمایل د اوبو ضرورت دی د څښلو د اوبو.
فلاني ځای کې کوی وکنه او د هغې ثواب مور پسې وبخ دغه خیرات دی. دا چې اوس تر څومره پورې د دې نه مارغان کارغان حیوانات انسانان اوبه څښي جامې پې وینځي مخ لاس کوي اودس کوي د دې ټولو اجر او ثواب به تر هغه وخته پورې دغه مور ته میلاویږي چې تر څو دا کوی وي او وریجې خو څه شي د یو ساعت او دا خو د رواجي خیرات دی د دې خو د یوې دانې اجر او ثواب نشته هغه کولاوی واورئ سبا داسې بیا وایي نه چې استاد موږ ته خو به دې لږ ویلي اوس د درېیمو نه هم کم شی جوړ غریب سړی چې دی دا چا غریبي ده غریب سړی چې دی هغه مړي ته دومره نه دی خفه یقین دی شد دا بله ورځ چې مړی شو که نه اویا زره روپۍ مې په درېیمه ولګېد کور دې د غنمو ډک شه اویا زره تا سره کم ځای وي دې له بیخي وي شرمېږو قرض رالو چې بل وله راوړي بیا جایز دی خو هغه بل هم چې مونږ او تاسو هم خپله شوې ده اوس ښه پرې پوهېږئ نو د بدل کار دی ګینې ځئ تاسو د جومات امام نه دی چې هغه کې مړی شي که نه هغه له یو دیګ تاسو په درېیمه یوسئ زه به ومنم چې تاسو د الله رضا والا خلک دي نه والله چې چا دله نه راوړي والله کې وله یوسئ او چې د چا نه تمه نه کېږي والله کې وله یوسئ سره هم 23 کاله تېر کړو سره اوس یو بل پېژنو نو د پوندو نه پېژنو یو بل د دې نه تېر شي د درېیمه مړیمو نه صحیح خیرات دغه دی راواخله د جوماتونو کې کار شته که نشته دی مړه ستاسو کورونو کې کار شته جومات والا کار خو تاسو ته نه ښکاري د جومات دپاره ودرېږي د ده په ډډ درد دي بیا تندې ګونجې کې چې بیا چندې له ودرېدو ولا د ده په ډډ درد دي ته وایې چې داسې د روپۍ سر نه غوڅئ او درد د ده خېټه کې وي لا وتې نه یو کومه خبره او جاړو تاسو ته هغه کار دی چې دوی د میسي کار نه وي د فیټ کار دی پکې پار یو کس د شاول کار دی پکې او سمېږم نه خپلې غلطې سره کینونه چې دا مې غلطه ده الټه څه کوو عالم او امام او مفتي را پردو چې دا تا غلطه ویل او دا دې غلطه ویل کینه پکې لار مړه چې لږ ورته دا مولا ځان کلک نه کړي قسم دې دام ځان سره لاهو کوي خیرات شته د اوبو ضرورت شته په دې خوش علاقو کې که نشته والله راشد که تا ته نه معلومه زه به تا داسې ځای ته بوځم که نه چې د اوبو لپاره په تکلیف کې وي ته راواله دا لږ روپۍ هم ستا په لاس به لګي او ته سامان راواله او زه به تا سره کارګر بوځم چې دلته خو یو کړم راشه دلته دې یتیمخانه کې دا لګي دې مدرسه کې دا لګي دې جومات کې دا شی لګي هغې له نه دی خو څوک ویني نه که نه مونږ وایو تا پسې هم خیر یو کیمره مو ګرځو خلکو ته به ووایو چې د فلاني ځای کې څه وکړو کوی وکړو نامه به هم پرې ولګوو ستا صدقه جاریه ده خو په هغې نامه نه کېږي که نه هغه پټه ده الله پاک د پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال صلی مانځه سبق کې نوې صمد څنګه دی الله الصمد مونږ هو د الله الصمد معنا څنګه کوو الله بېنیازه ده صحیح معنا ده خو پوره نه ده صحیح معنا ده خو پوره معنا داسې ده الله پاک ته ټول محتاج دي الله پاک هیڅ چاته محتاج نه دی پوره معنا سره الله پاک ته ټول محتاج دي مونږ ورته محتاج یو که نه یو مړه نه به یو ښه یو په یو ساه په یو قدم د سترګو په هر رب کې ورته محتاج وي په دې یو ساه کې نه دی په دې کې ورته دوه ځل محتاج وي چې دا د دننه ساه بهر سهولت سره راشي او د بهر نه تازه هوا دننه سهولت سره شي لاړه شي دوه ځل ورته په ساه کې محتاج وي د سترګو په دې رب کې ورته څو ځل محتاج وي په ګنټه کې په رګونو په دې ټول الله ته محتاج دي الله پاک هیڅ چاته محتاج نه دی بېنیازه دا معنا شو بېنیازه د پارسۍ ټکی دی او دی معنا ده الله پاک ته ټول محتاج دي الله پاک هیڅ چاته محتاج نه دی دا سبق ځان سره یو څو کور کې ووایو په خیر او دا چې کوم سبق هم نه ویلو حدیث کې نیغ لاړ شو کور ته کور کې ووایو چې ما در باندې غاړه خلاصه کړه ما حدیث واورېدو مرګ شته دی که ما له راړو نو ما باندې به د ویر جړه نه کوئ بس غاړه دې خلاصه شوه اوښکې واخو نه شي منع کېدی که نه چې د چا زړه خوږ شي نو اوښکې خو نه منع کېږي